بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قبل قدر عزتمند مسلمانان وكشران ومشران رونو هغه اسباب شروع کړي چې باغی سره انسان جنت ته داخليږي. یعنی هغه عمل چې کله انسان وکړي الله سبحانه و تعالی باغی سره انسان جنت ته داخل کړي. نو اسباب موږ ذکر کړي. په صحیح مسلم کې حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وي څوک چې په یو لار روان شو چې پای کې علم طلب کوله، نه څوک چې په یو داسې لار روان شو پای کې د علم طلب کوو، علم یې زده کوو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به د دې په وجه دته د جنت لار هواره کړي. دې حدیث نه دا معلومه شو چې د علم طلب کول الله سبحانه و تعالی دغه انسان ته د جنت لار آسانه. اوس خو د علم د زده کولو ډېر اسباب راغلي. په سکولونو کې بعضې داسې سکولونه چې په هغې کې د قرآن او سنت درس کېږي، دغه رنګې په مدرسو کې د قرآن او سنت درس کېږي، په جوماتونو کې د قرآن او سنت درس کېږي. نو په کوم ځای کې چې د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم خبرې بیانېږي هغې ته ځان رسول، دې ته د علم طلب ویلی کېږي. چې د الله رب العالمین د کتاب یو خبره واوري، هغه زده کړي، په هغې عمل وکړي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو احادیث مبارکه واوري او په هغې باندې عمل وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د داسې علم طلب کوونکي مبارک فرمایي وی الله رب العالمین به دغه انسان ته د جنت لار آسانه کړي. یو بل حدیث کې راغلی دی، امام مجر رحمه الله په ترغیب کې دا روایت نقل کړی. ابو دردر رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی و، هغه ورته ویل د الله رسول ما ته یو داسې عمل وښیه چې ما جنت ته ننباسي. د الله رسوله یو داسې عمل راته راوښیه چې زه هغه وکړم او د هغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی ما جنت ته داخل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي مه غوسه کېږه، تا لپاره جنت دی. د جوامع الکلم ویل کېږي. خبره لنډه خو ډېره جامعه ده. د الله د پیغمبر خبره به یوه معمولي خبره کوله خو دا به ډېره جوره وه. په یو ورځ کې راغلی عباس رضی الله عنه فرمایي یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی، د الله رسول ما ته وصیت وکړه. نبي علیه السلام هغه ته وایي غوسه مه کوه. بیا ورته د الله رسول ما ته وصیت وکړي، د الله رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل غوسه مه کوه. بیا ورته ویل د الله رسول ما ته وصیت وکړه، نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل غوسه مه کوه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ما سوچ وکړ د نبی علیه الصلاة والسلام ته دا کس وایي د الله رسول ما ته وصیت وکړه، نبی علیه السلام ته صرف یوه خبره کوي. ما چې دې کې سوچ وکړو چې دا هر څه ته کوم فساد چې پیدا کېږي د غصې نه پیدا کېږي. بهرحال د جنت ته داخلېدو یو سبب هغه غصه نه کول دی. د الله پیغمبر فرمایي غصه مه کوئ، ستا دپاره جنت دی. امام طبراني رحمه الله دا په 2 سندونو سره نقل کړی او یو سند په دې کې صحیح دی. یو بل حدیث کې راغلی دی، امام ابو داود رحمه الله نقل کړی. معاذ رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي چا چې غصه وخوړه او دا سړی د دې غصې په ناپیس کولو باندې قادر و، یعنی چا به یو سړی غوسه شو او د خپل غوسې کنټرول کې کړه، د غوسې وخوړله، ویې زغمله،
یعنی دا سړی د دې غصې په نافذ کولو باندې قادر چې د خپل غصه نافذ کړي یا دغه سړی وایي خپل بدلت یې واخلي دا په دې نافذ کولو باندې قادر او دی خو دې انسان د خپل غصه وزغمله نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العالمین په دغه انسان د قیامت پر ورځ د ټولو مخلوقاتو مخامخ راوغواړي او دته به وایي چې په دې غټو او ښایسته سترګو والا حورو کې دې چې کومه یوه خوښئ نو وایي اخلا دا صرف د دې غصې د زغملو فضیلت دی او بل د دین هم دا منل چې دغه انسان جنت دی چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان له جنت کې حوره ورکوي ځکه دې انسان ډېر لوی عمل کړی غصه یې زغملې ده الله سبحانه وتعالى دې متاسف په دې باندې موږ توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین